آخری کې زه تاسو ته دا خبره کوم چې زما محترم قاري صاحب په دې مانځه کې دا آیات ولوستلو چې ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید. انسان د خپل ډیر سخت ناشکر دی. ان الانسان لربه لکنود ډیر سخت ناشکر دی. وانه على ذلك لشهید او انسان په دې پوهیږي چې زه ناشکر یم د الله. دا بیماری راکشته ده چې د الله ناشکري کوم. الله وایي چې دا ناشکري په انسان کې د څه وجه نه راغلی. وانه لحب الخير لشدید. دی په د دنیا په محبت کې منهمک دی. دنیا په محبت کې ورننوتی دی. دنیا په لالچ کې ننوتی دی. وانه لحب الخير لشدید. الله علاج ښیي مونږ ته. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. ايه ده پتہ نشته ولا يعلم افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. دا پتہ ورته نشته چې کله چې دوی د قبرونو راپورته کړي شي. وحصل ما في الصدور. د دوی په زړونو کې چې کوم ارمانونه او د دوی په زړونو کې چې کوم وسوسې د دوی په زړونو کې چې کوم خواهشاتو هغه به څرګند شي. کله ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. الله چې خبردار ذات دی په دغه ورځ به دوی ته دا ټول اعمال ورته وښيي. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. دغه وخت کې به چې کوم دی الله تعالی د طرف نه داسې یو شی ورته مخامخ شي چې د دوی وهم او ګمان کې به نه به د عالم به وهم و ګمان کوي، نه به د حاجي صاحب په وهم و ګمان کوي، نه به د تبلیغي صاحب د وهم و ګمان کوي، نه به د تهجد گزار په وهم و ګمان کوي، نه به د منځ گزار په وهم و ګمان کوي. بدا لهم من الله. دا الله طرف نه به ورته ښکاره شي ما لم یکونوا یحتسبون. داسې شی چې د دې وهم و ګمان کې به حاجي صاحب به وایي چې ما شپېته حجونه کړي دي. شپېته حجونه ابو جهل هم کړو. یو کس ویلی یو ځای ته درې یو کس ویلی چې دې سړي 15 کاله د الله په لاره کې لګولي دي. ما ویله خفه کېږه ما 15 کاله لګولي دي والله یې نه دی پېژندلی. کنې اوس زه دې تپوس کوم باباجي ووایه چې الله چېرته دی؟ وایي الله په هر ځای کې دی. 15 کاله یو انسان د الله په لاره کې ولګوي او الله ونه پېژني نه د دې څه فایده. وبدا لهم من الله ما لم يحتسبون. د الله طرف نه به دا ورته ښکاره شي چې بنده تا 15 کاله لګولو خو زه دې نه وم پېژندلی، زه دې نه وم پېژندلی. لهذا زما محترم و معزز دین ته چې کوم دی نو توجه کول پکار دی. خپل بچي دې دین ته کېنول پکار دی. دا سکولونه به ستاسو به هیڅ په کار نه راځي. وترکتم ما خولناکم. څه چې موږ درکړي او البته ستاسو په شا پرېږدئ، هر څه به پرېږدئ، هر څه به درنه ختم شي. که تا سره ځي ستا عمل دی، عمل به در سره وي. نه به د کاروبار وي، نه به د سکولونه وي، نه به د ډیګري وي، نه به پرنسپلي وي، نه به چې کوم دی نو دا څه ډیګریانې ما ته نومونه هم نه راځي، هېڅ هم نه. زمونږ یو اهل حدیثو جامعه سرای کې ماشومان داخل کړو، کال یې تېر کړو، دویم کال یې رانوسته. ما تپوس ورنه وکړو چې هلکه ولې؟ وایي سکول پې وایم. سکول ضروري ده او که مدرسه ضروري ده. وای څه به خوري؟ دا الفاظ دی چې څه به خوري گویا کې د رزق په دې سکول کې دی. الله رازق نه دی، اهل حدیث دی. وبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. رفع الیدین ډېر کړي دي، امین بالجهر ډېر ویلي دي، او فاتحه خلف الامام چې کوم دی نو ویلو. خو دا یقیني نه و چې الله پاک رزق ورکوي. زه اوس هم وینم هغه خلک چې داسې شټل بټل ګیرې چې کوم دی نو داسې دی لکه برش غوندې. زما د سترګو نه اوس هم تېرېږي. خو ډېر افسوس خبره ده. خو ما دا عرض کوم چې
چې دنیا هیڅ عہده هیڅ مال دغه نه ځکه الله پاک وایي چې قیامت په ورځ کې به هم دغه وایي هلک عني سلطانیه ما اغنا عني مالیه هلک عني سلطانیه ما څومره ګټلی وو څومره بلډینګونه مې جوړ کړي وو څومره بینکونو کې چې کوم دی نو بیلنسونه وو زما ما اغنا عني مالیه دې مال مانه هېڅ هم بې پروایي نه ده الله عذاب دومره هم چې کوم دی نو مانه لرې نه کړو هلک عني سلطانیه زه د ډېر دبدبې والا سړی وم ډېر قدرت والا سړی وم خو ما اغنا عني سلطان هلک عني سلطانیه زما دا دبدبه زما دا بادشاهي زما دا مشري زما دا لیډري او زما دا کونسلري زما دا ناظمي دا ټول برباد او هلاک شو هلک عني سلطان او بیا به صحیح الله به وایي چې خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا راونی سیدا بدبخت خذوه فغلوه ویتره ثم الجحیم صلوه بیا جهنم ته ور غورځوئ ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا بیا په زنځیرونو کې د اویاو ګزو اوږدوالی به د زنځیرونو هغې کې کلک کلک یې وتړی زما محترم معزز وجه څه شی دی انه کان لا یؤمن بالله العظیم د الله عظیم باندې باور یې نه و یقین یې نه و لا اله الا الله ویلو خو یقین یې نه و چې د الله ماته رزق راکوي د زړه دماغ نښته و په څه پورې سکول پورې زړه او دماغ نښته و په څه شی پورې کالج پورې زړه او دماغ نښته و په کاروبار پورې تجارت پورې انه کان لا یؤمن بالله العظیم د ده باور نه چې الله هم ورکوي ولا یحض علی طعام المسکین کاسره او سړه ټوکړه به هم چاته نه ورکولو ډېر مالدار خاصه د مالداري نه خو نه خپله خوړی شي ولې بشري دی شوګري دی کینسري دی بدهضمي دی خېټې خراب دي او نه بل ته ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم دلته به هیڅ څوک ګرم دوست نه دی چې د ده څه سفارش وکړي یا د چې کوم دی نو دا عذاب ورنه هلکا کړي یا چې کوم دی نو څه فایده ورته ورسوي هیڅ فایده نشي چې نشي رسولی زما محترم و معززو د الله خوف وکئ دین ته متوجه شئ کتاب الله ته متوجه شئ سنت د رسول الله ته متوجه شئ الله سبحانه وتعالی دی مونږه دین ته متوجه کی والله سبحانه وتعالی دی مونږه خپل کتاب او د پیغمبر سنت ته متوجه کی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين